دا چې دی دا ګیټ چې کوم دی دا د پیر بابا د مزار دی. اوس به مونږ داسې ځو اخوانو دغلته بیا مزار دی هغې ته به ځو. نو دا چې دی دا چې کوم دی په د بیکګراونډ چې ښکاري دا یې جومات دی. ډېر یو ښکلی غټ جومات دی. دا درته هم ښیم د دې ځای نه دا وګورئ دغه پکې یو ډېره ښکلې غټه ونه ده. داسې دا ځایونه چې پکې دي دا د دوی د رهایش لپاره دي د مدرسې هغه چې کوم دغه دي طالبان دی پکې پاتې کېږي. خو خیر اوس به مونږ ځو مخې ته کوم ځای چې د پیر بابا مزار دی نو هغې ته ځو راځئ ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ او خوندونه ترې واخلئ. دا لارې ډېره ښکلې ده خو چې کوم دی باباګانو نه نه خالي کېږي څنګه یې او یار دا شعر یو ځل بیا ووایه چې زه ډېر ښه دقه خبره وایي مونږ له تا نه ده ګټلې دا خبره خو دې صحیح ده. بابا وایي که نه چې پیر بابا ګټلې ده خو ځان له یې ګټلې ده وایي چې مونږ له یې نه ده ګټلې. نو اوس څه ووایو به دی چې ده به کوم مقصد وي اوس خو دې مونږ مقصد نه شو اخیستلی څه مقصد خو دې مونږ نه شو اخیستلی د دوی به څه مقصد وي خو دا به سکیپ کړو. دا اوس مونږ راورسېدو کوم ځای چې مزار دی. نو اوس په دې مزار ته دننه ځو. بانګي ماما خو پکې هم دی. السلام علیکم میر صاحب ښه بابا لګیا دی د پیر بابا په خدمت کې ځای جارو کوي. دا اوس سینټر شومه چې کوم ځای دا مزار دی دغه قبر دی دې ته مو سینټر وکړه دا درته ښیم. دا وګورئ دا د پیر بابا مزار دی. دا پکې ګربتیانې لګېدلې دي ډېر خوږ سمیل دی. دا وګورئ دا یې قبر دی دا چې کوم تاسو ته ښکاري. دا نایکان پکې ناست دي خدای خبر چې څه به غواړي دې کې خو مونږ څه نه شو ویلی. دا نننی ویلاګ چې کوم و دا د پیر بابا په مزار باندې و تاسو به کتلی خوندونه به مو ترې اخیستي خو زه درته د اخیره کې د مقصد یو خبره کول غواړم. تاسو که خیال کړی وي نو زیات خلک وي هغه د باباګانو له ځي هغوی مزارونو ته ځي د هغې نه دعاګانې غواړي. څوک وایي بابا ما له بچي راکړه څوک څه وایي څوک څه غواړي که نه. نو تاسو که سوچ وکړئ نو لکه مطلب مړ خو چې انسان مړ شي هغه چاله څه نه شي ورکولی هغه په خپله دغه ژوند کم ژوندي انسانان چې د هغې د دوا محتاج وي. د خبرې مقصد مې دا دی چې څوک هم داسې باباګانو له ځای نه الټو د دوا کوي چې الله پاک دې وبخي الله دې هغه جهان ښایسته کړي. نو لکه مقصد مې دا چې تاسو دوا مه غواړئ دا یو شرک دی او ګناه ده ډېره سخته. زیاتره خلک به داسې وي چې زما دا ویډیو به ښه نه لګي زما دا خبرې به هم په دې ټایم کې ښه نه لګي ولې چې حقیقت همیشه به خلکو بد لګي خو داسې مطلب بابا پرسته خلک ډېر شي وایي. نو تاسو له پکار ده چې تاسو په خپله دوی ته دوا کوئ دا د ژوندي انسانانو د دوا محتاج دي الټا صحیح ده. نو چې کوم سوال کوئ هغه د الله نه کوئ د الله نه علاوه د بل سړي نه سوال مه کوئ دا شرک دی او ګناه دی.